دې وکړل 12 14 شل ختمونه مې وکړل او مور او پلار یاره د مور او پلار را سره نه لګي وروره ختمونه که قبلې نه ورشه دا دوه پیران الله پاک موږ له راکړي دي ښه دا څه دي دوه پیران دي پیران خو افسوس د دې پیرانو د پاور مونږ ته پته نشته چې دې دوه پیرانو الله پاک څومره پاور ورکړی دی خلک راځي مولانا صاحب دعا راته خلک وایي فلاني ځای ته تلي ولته یو پیر صاحب راغلی و یاره دعا یې راته وکړله دا ته ووایه ستا پیر ستا په کور کې دی ستا مور او پلار لوی پیران دي زه اکثر دلته یو خبره کوم دا پېښور مرکز څه کسان چې دی مشران دا دي میاشت په میاشت د دې خپل ترتیب دی رایونډ ته ځي هلته نورې مشورې خبرې راوړي دی چې دی هغه مرکز ته لاړل رایونډ مرکز ته زړه خبره ده شوکت الله صاحب د دې مرکز مشرانو کې دی هغه بیمار و څه اپریشن یې کړی و که څه نو حاجي عبدالوهاب صاحب هغه ټیم کې حیات و نو حاجي عبدالوهاب صاحب ته دې وویل چې شوکت الله ته دعا وکړئ بیمار دی نو که زموږ غونډه کې وویل ښه انشاءالله نن تهجدو کې به ورته دعا وکړه هغه خو دا امت چې دی اصلاح کوونکي خلک وو وی بھائی شوکت اللہ کا باپ ہے اس کا والد صاحب ہے وی جی ہے وی اس سے دعا کرواؤ اس کے لیے کیونکہ حدیث میں یہ نہیں آیا حدیث کی دا ندی راغلی چې دا حاجی عبدالوهاب سے دعا دا ډایرکټ عرش ته ځي دا ندی راغلی خو حدیث کی دا راغلی دي چې د خپل پلار دعا د زوی دپاره دا ډایرکټ عرش ته ځي د خپل پلار دعا د اولاد دپاره دا ډایرکټ عرش ته ځي زما عزتمندو اوس پیر څوک دی ټول خلک وایي چې حاجی عبدالوهاب صاحب دا چې دی یو لوی بزرګ د الله ولی الله انسان هر سړی وایي چې چا لیدلی دی هغه هم وایي چې چا نه دی لیدلی هغه هم وایي نو هغه پیر وایي هغه د الله ولی وایي چې پلار ته وله ووایي چې دعا ورله وکړي زما عزتمندو اوس ته وګوره ستا دا رمضان چرته دی ستا دا قرآن تلاوت دا چرته دی ورشه پلار او مور راضي کا نو پهله ګناه چې هغه عادي شرابي والا وه د هغه مغفرت په رمضان کې هم نه کېږي دویمه ګناه چې کومه ده هغه د چا وه د مور او پلار نافرمان د مور او پلار نافرمان د هغه هم مغفرت په رمضان کې نه کېږي اوس وګوره څنګه میاشت ده چې الله جل جلاله روزانه د پیله افطارۍ نه واخله تر آخري افطارۍ پورې 10 لکه جهنمیان د جهنم نه راوباسي او په دغې ګناهونو کې مبتلا کسان دغه 10 لکو کې نه راځي ګورې ښه هغه نه راوځي د هغې مغفرت نه کېږي نه پیله عادي شرابي دویم د مور او پلار نافرمان او دریم رشته داری تعلقات ختمولو والا څوک چې رشته داری تعلقات ختموي په رمضان المبارک کې د ده مغفرت نه کېږي رور سره مې نه لګي خور سره مې نه لګي کاکا سره مې نه لګي ماما سره مې نه لګي ترور نه مې لګي بعض زمونږ پښتانه وصیتونه کوي وایي دې رور ته مه وایي په کفن کې مخ نه ښایي الله پاک څه فرمایي د نبی علیه الصلاة والسلام د مبارکې ژبې نه مونږ ته څه فرمایي الله جل جلاله د نبی علیه الصلاة والسلام په حدیث کې مونږ ته څه فرمایي چې ته تعلقات ختمې د رمضان غونډه کې د رحمتونو نه ډکه میاشت د مغفرت میاشت او د جهنم نه د خلاصۍ میاشت په دې کې مستا مغفرت نه کوم دریم شو پهله سو عادي شرابي دویم د مور او پلار نافرمان دریم رشتہ داری ختمولو والا او څلورم کینې والا کس کینې والا کس د مغفرت هم نه کیږي اوس کینه څه ته وایي هسې بې زړه کې بس د سره پې نه لګي دا داسې دی او دا داسې دی او دا داسې دی
دیتا وی کینگر د دغی کینگر کسو مغفرت نکی. او زما عزت مندو داراتو وی چه دغس دری گناونا یو خما تاوستو ویلیو چه اغا عادی شرابی والا دی اغا خمون اللہ پاک داغین ساتلیو او چه سوک وی نو دا توبه دروازه کلو دا او دی وی اللہ تا یا اللہ بس نور نکو چانا مور و پلار ناراض دی وردش مونگه چه سام را سخت گنو بریدان سخت ندی ستا پسترگو که اوخ کنشی برداشت بود ورشه بس کینم پویا نوم اس پوی شما معاف نہیں چانا رشتہ دارانو کی سوک ناراض دی تی ناراض کڑے ورشه زان پریدا ورشه ورته یرا بس پوی نوم اس پوی شما ستاسو هم مغفرت بنده زمان بنده راځي چې روغ او زه در خپل راغلی او دغه شان دي چې د کینې والا دعاګانې وکړه خلکو ته د چا باره کې چې ستا زړه کې کینه راځي یا الله نور یم ترقیانې ورنصیب کړي. زما عزتمندو ډېره عجیبه ورځې شپې را روانې نو دغه ګناهونه که ځان نه لرې کړل مونږ ته دا پښتو رامخې ته چې زه پښتون نه یم ګورې ښه ستا دا پښتو به ستا په دې قبر کې په کار نه راځي که نن چا سره ډېر هم چې دی ته خبرې بندې کړي د چا په کور ورنشي او چا تا ته سپک کتلی دي نن چې دی تا ځان چې دی لاندې رانه وستلو قبر کې به لاندې راځي زما خورې به د باندې واچولی شي. او بله خبره وګوره د قبر یو عجیبه خبره وګوره چې څومره ستا سره زیات محبوب وي هغه به د باندې خورې اچي چې څومره د باندې محبوب وي ډېر زیات لکه یو پلار چې دی هغه خپل بچي سره ډېره مینه کوي او د ده بچی مړ شوی دی دا ډېر هم ضعیف دی بیلچه نشي والی نو هغه پلار هم یو موټی اوچت کي هغه ور واچي. د قبر یو داسې حقیقت دی ستا محبوب خلق به تا باندې خورې اچي نن هغه محبوب ستا په اوږه باندې خوره لګېدلې په جامو هغه دنه صفاکۍ وي خورې دي نه باندې ستا په جامو چرته خورې یا دنه صفاکۍ او سبا د قبر تا باندې خورې اچول هغه به ثواب ګڼي چېرې زه په دې خپل بچي او دوه درې موټې خورې واچوم ابا ثواب ګڼي. زما عزتمندو په هغه قبر دپاره چې دی نن لاړ شه راضینامې وکړه نن مور او پلار راضي کا نن رشتہ داران راضي کا او ووایه چېرې داسې شپې را روانې دي چې هغې کې زما مغفرت انختلی او زما عزتمندو د لیلة الجائزه باره کې راځي چې کم سړی د ثواب په نیت باندې دی کې عبادت وکړي د اختر شپه راځي دا دوه شپې د اختر باره کې حدیث شریف کې راځي چې څوک د ثواب په نیت په دې کې عبادت وکړي د ده زړه به نه مري په هغه ورځ باندې په کومه ورځ چې ټول زړونه به مړه شي د ده زړه به نه مري. او زما عزتمندو پنځه شپې داسې دي چې په هغې کې څوک عبادت وکړي وجبت له الجنه الفاظ داسې راغلي دي د باندې جنت واجب شو. په هغه پنځو شپو کې چې دی دوه شپې دا د اخترونو دي وړوکې اختر او غټ اختر دا چې دی پنځه شپې د څه شی دي دا د دې عبادت شپې دي چې دې باندې تا باندې چې دی څه کېږي جنت واجبېږي. په هغه شپو کې یو شپه را روانه ده د اختر شپه زما عزتمندو دا چې دی ضایع نه کړو دا ضایع نه کړو ملګرو له چوټي دکان له چوټي هر او عبادت څه کول دي زما عزتمندو وس پورې ده وس پورې ستا عبادت دی چې څومره وس ستا کېږي دامره عبادت وکړه مطلب 2 رکعاته 4 رکعاته 6 رکعاته تلاوت استغفار دغه شان لا اله الا الله درود شریف دعاګانې ډېرې دعاګانې بیا اوږده شه تهجد له بیا راپاسه ځکه چې د عبادت شپه او که ډېر عاجزی
ډیر عاجز عبادت نشي کولی. نو د ماسخوتن مونځ چې دی دا جمع سره وکړه او د سحر مونځ جمع سره وکړه. دا خو آسان دی. د ماسخوتن مونځ جمع سره وکړه، د سحر مونځ جمع سره وکړه، هم به تا ته چې دی د ټولې شپې د عبادت ثواب میلاو شي. زما عزتمندو یو خبره بله عرض کومه د صدقة الفطر باره کې. زما عزتمندو حدیث شریف کې راځي یو صحابي فرمایي چې موږ د نبی علیه الصلاة والسلام په دور کې د غنمو، د اوربشو، د پنیر، د کشمش او د کجورو صدقة الفطر ورکوله. نو زما عزتمندو یو غنم مونږ رانیولي دي، موږ دا ورکوو، هر سړی هم دغه ورکوي. بله یو خبره دا ده چې مونږ صدقة الفطر هر یو کس ورکوو چې دا وس کېږي او که نه کېږي وي سرسایه ورکوي. سرسایه به هغه خلک ورکوي کم خلک چې زکات ورکوي. څوک چې زکات ورکوي دا به سرسایه هم ورکوي. او هغه بله خبره ده چې څنګه غټ اختر کې د چا وس نه کېږي او قرباني کېږي، علما وایي قرباني یې وشوله نو ثواب ورته میلاویږي. که غریب سړی وي او دا وایي زه صدقه فطر ورکوم ورده کې ثواب ورله میلاویږي، خو ده باندې لازمه نه ده، فرض پې نه ده. ذهن ته خبر راله. فرض په هغه خلکو باندې ده چې کم خلک څه کوي، کم خلک هغه زکات ورکوي، ده باندې سرسایه ورکول لازمه دي. او دا د څه دپاره ورکوي؟ دا د دې دپاره چې کومه کمې بیشې شوي، څه شوي؟ کمې بیشې په رمضان کې شوي چې الله پاک درته هغه معاف کړي. یو. دویمه خبره ده چې غریب سړی تا سره ستا په دغه کې چې دی اختر په خوشحالو کې چې دی شریک شي، ته پیسې ورکړې هغه چې دی بچو له د اختر خوشحالي والي. نو زما عزتمندو که څوک یې پیله هم ورکړي نو صحیح دي. د روژو نه پیله نه کېږي، دا نه ذهن کې واچوه چې اوس د روژې د میاشت نه پیله ته صدقه فطر ورکړي، دا نه کېږي. د روژو میاشت کې چې ورکړي کتابونو دې ته افضل لیکلي، ځکه چې اوس ته د اختر په سار ورکړي. د اختر په سار دی اخري لیمټ دی چې د اختر د مونځ نه پیله پیله به دا ورکړي، دی اخري لیمټ دی. نو هغه به بیا ځان له بچو له ځي او ځان بچو له به چې دی چپلې اخلي او بچو له به جامې اخلي، هغه مقصد خو نه لاړو که نه. او د هغې نه پیله ورکړه، یو څو ورځې پیله چې هغه بچو له څه واخلي، جامې واخلي او نور ضروریات واخلي. ذهن ته څه ناڅه خبره راغله. الله جل جلاله د عمل کولو توفیق راکړي. زما عزتمندو زه فضل کاری صاحب، دغه شان عباس کاری صاحب، دغه شان دا بهرمن مولانا صاحب، بس صبر د شمار کومه زمونږ د شاهزیب کاری صاحب، شاهد ایاز مولانا صاحب، دا ټول علما چې د کومې مدرسې نه فارغ دي نو مونږ هغې مدرسې له هر رمضان کې چنده کوو. د ښار په منځ کې د خو زما عزتمندو کله کله حالات راشي، هغه چنده دې دپاره کوو. یو ځل زه خپله په مدرسه کې وم او اعلان دا وشول ویره پرچې دي فلاني تاریخ نه، خو ځان سره و پرچې بار نه راوړئ، مدرسې کې فنډ نشته، پرچې هغې نشي درکولی. نو ما سوچ وکړو چې یاره زمونږ ذهن دا دی چې نمک منډۍ بازار دی، دوکانونه دي، مدرسې له سره به امداد کوي. د مدرسې دا حل دی چې شاګرد له پرچه نشي ورکولی چې ته پې پر دغه ولیکه. نو هغه ټایم زما ذهن کې راغلل چې یاره مدرسې ته څومره حاجتونه دي. دې دپاره زما عزتمندو د سخاوت میاشت ده. نبی علیه السلام ډېر سخاوت کړی دی. سانه ملګري چې دي هر یو ملګري نن چې زه تاسو ته ناست یم مخامخ او دا ټول ستاسو په دې علاقه کې چې سانه علما ګوري، دا چې ستاسو مخامخ ناست دي نو دا د دغې مدرسې د آبادۍ د وجې دي. که دا مدرسه آباده وه داسې به ډېر علما مخې ته راشي نو هر یو ملګری چې دی ورسره تعاون وکړي، ملګری به بار ناست دي. دویمه دا چې کوم ملګری چې دی هغه صدقه فطر ورکوي یا چې دی
زکات ورکي نو هغه مولانا سیب ته دی وی غوږ کې چې یاره زما دا پیسې دا د صدقې فطر دی یا د زکات دی ډایرکټ دی چې دی دغه ته نه ورلړه کوي هغه کم پلوی چې اچولي هغې ته دی نه ورلړه کوي الله جل جلاله د عمل کولو توفیق راکړي زما عزتمندو انشاءالله د اذان نه پس به د سنتو ټایم ورکو ملګري اطمینان سره کښېني اذان اوري هغې نه پس به د سنتو ټایم انشاءالله